رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله په تاسو کې یو کس چې دی دا او د سردامو کړی او په خو شان سره وضو وکړي نو کله چې دی مخ وینځي په ورځ کې چې د دې ستر ګناه کم ګناهونه شي وي الله جل جلاله وتعالى ټول ګناهونه چې دینو دا معاف کړي دغه رنګ چې کله خپیو وینځي نو چې په خپل سره څومره ګناهونه کړی وي هغه غون ګناهونه چې دی دا وته معاف کړي دغه رنګ یو بل روایت کې راځي چې څوک چانه د غوږ ګناه شي وي د غوږونو مسح وکړي الله وته د غوږونو ګناه معاف کړي چانه د خلی ګناه شي وي غیبت کړی وي او خلی توبه واچي نو الله جل شانه وته د خلی هغه ګناه چې دنو دا معاف کړي دا رنګ چې څوک لاسونه وینځي الله جل شانه وته د لاسونو ګناهونه چې دینو دا معاف کړي مطلب دا دی چې د اودس کې کوم عضو داخله ده کم اندام داخل وي او هغه وینځي کېږي نو الله جل جلاله وته د هر اندام هغه ګناه چې دنو دا معاف کړي حدیث کې راځي تر دې پورې چې دې بالکل د ګناهونو نه صفا او صفا ستر شي نه دلته ګناهونه کم ګناهونه مراد د دینا غټ ګناهونه دي چې الله جل جلاله واړه ګناهونه دا معاف کوي او غټ ګناهونه چې دي دا غیر لپاره توبه وباس موږ د الله جل جلاله چې واړه ګناهونه راته معاف کړل دي د غټو ګناهونو موږ الله ته توبه وباس الله کم ګناهونه را نشوي دي چې تاسو توبه وباس الله دې امر وکړي